چې په پینډ کې سړی مونځ کولی شي که نشي کولی پینډ کوټ کې مونځ کولی شي که نشي کولی او ناشنا خبر ده په دې کې ویلي دي چې دا مولانا عبدالواحد قریشی صاحب دی هغه نه چا تپوس کړی دی چې کیا پینڈ میں نماز پڑھنا جائز ہے وہ هغه خندلی دی چې پینڈ میں تو نماز پڑھنا اور بات ہے لیکن جو پیچھے والا ہے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی خندای کړی ده نو دې باره کې ته څه وایې او وایي چې مطلب په پینډ کې سړی مونځ کوي دا خو به کېږي که نه به کېږي خو د شاته بسې کېږي که نه کېږي چې مطلب هغه ورته د شانه ګوري مسله دا ده او دا مسله زه د دیوبندي فتاوو نه زه بیانوم هغه دا ده چې په پینډ کې او په کوټ کې مونځ کول اول دا خبره چې پینډ کوټ دا یوازې داسې نه دی چې دا د غیر مسلم لباس دی پینډ کوټ د غیر مسلم لباس نه دی پینډ کوټ د مغرب لباس دی خو د غیر مسلم لباس نه دی بلکې ترکیانو لباس هم دی او اصل خبره دا ده که بالفرض زمونږ چې دا کوم لباس اچو شلوار او کمیس نو دا خو هم اسلامي لباس خو نه دی خو زمونږ روایتي لباس دی قومي ها اسلامي په دې معنی دی چې جایز لباس دی په پنجاب کې خلک لنګ وهي او دارنګې په کراچۍ او په سن کې هم خلک لنګ وهي نو هغه ته بیا اسلامي لباس منګه وایو پینډ کوټ جایز دی اغوستل هم او په دې کې مونځ کول هم البته هغې موږ شرایط وایو مطلقا نو یو شرط ورته دا چې بیخي ټیټ بنئ ټیټ بالکل ټیټ بنئ چې بالکل ټیټ په بدن پسې لګېدلی نو دې کې بیا مونځ مکروه دی یو دویم نمبر دا چې په دې پینډ کوټ کې به د انسان د اعضا چې دي جدا جدا به نه ښکاري علیحده علیحده به نه ښکاره کېږي لکه زنانه ده نو د هغې هغه پکې نه ښکاره کېږي نارینه دی هغه پکې نه ښکاره کېږي او دریم نمبر د اکثر د کم چې دا پینډ دی دغه چې دی د پنسې دا اکثر د ګیټونه لاندې نو دا به برئ دا به لاندې نه نو که دا درې شرطونه پکې وو او ډېر کلک بدن ته نه و لګېدلی نو په دې کې مونځ بالکل جایز دی ډېر ها نری خبره ده ډېر زیات نری دی په دې کې دنه دا بدن ښکاره کېږي نو دا خو د کپړو او د لباس هغه شرایط دي نور په داسې پینډ کوټ څنګه عام تر باندې خلک اغوندي محترم خلک یې اغوندي په دې پاکستان کې په دې هندوستان کې په دې دنیا کې علما یې اغوندي او مناسب ډاکټر ذاکر نایک څومره لوی عالم دی د دې پاکستان هندوستان نو بلکې په ټول دنیا کې په وړ کې غټ عالم دی پینډ کوټ اغوندي احمد دیدات صاحب نو ډېر لوی خلک دی هغوی پینډ کوټ کې باقاعده ګرځي نو هغې ته موږ څنګه ناجایز وایو د اسلام متکلمین دي دې ته موږ حرام ناجایز نشو ویلی او دا خبره ده چې زه به دلته یو خبره وکړم چې پینډ کوټ نه اصل کې د لباس شرط ویمه زمونږ مشهوره فتاوه شامی وی ويمنع كشف ربع عضو من عورة غليظة أو خفيفة دقه خبره ده ويمنع كشف ربع عضو من عورة غليظة أو خفيفة وی منه دا ده چې د یو اندام څلورم حصه ښکاره شي یعنې چې ښکاره شي څلورم حصه په دې کې خو څه شی نه دی ښکاره شوی نو څنګه چې په دې کې مونږ نه کېږي بلکې بعضې علما خو دا لیکلی دی که یو سړي بالفرض کلک پینټ اغوستی دی کلک پینټ کوټ اغوستی دی بیا هم فرض ادا کېږي خو عمل مکروه وکړو لہذا پینډ کوټ که بالفرض کلاو دی نو بالکل بغیر کراهت نه به کې مونځ کېږي خو که تنګ دی نو بیا هم پکې مونځ به وشي خو مع الکراهت به وشي مونځ بیا هم وشو فرض وشو لہذا دغه تحقیقي خبره ده